دنیا بادشاہ ته خطب برای راست نشي رسیدلې داغه وزرا او مشیران بګوري دا علاقې څوک بګوري نو اعلی به کوم دی بادشاہ ته ترسيږي نو الله تم ډایرک نشي رسیدلې منګه دوی ته وایو دوی زمون بار الله ته وایي دوی تواسطه وایي دعا عین عبادت دی بلکې مغز د عبادت دی دا بس صرف او صرف د الله د پاره صرف او صرف د الله د پاره چغه او پریاد په وخت د مصیبت کې د الله نه غیر بل چاته کول د تشرک په دعا وي چغه او پریاد بغیر د ظاهري اسبابونه د الله نه غیر بل چاته دا ناروا د شرک دی په دې تمه چې بغیر د اسبابونه ما ته برابر شيږي زما zarar به د پکی یا ما ته نه په پیدا را ورسي دا صرف او صرف الله دې دا کار بل څوک نشي کولای به دعا دا په دوه قسمه ده یو دعاء المسأله ده او بل دعاء العبادت ده دعاء المسأله استاد دې وغه غواړي دې ته دعاء المسأله وای دا په خپل کور کې په درې قسمه دعا د ژوندۍ د ژوندۍ حاضر نه غوښتنه مطالبه د یو ژوندۍ د بل ژوندۍ نه چې حاضر دی تا ته مخامخ دی دویم دعا د ژوندۍ نه خو چې غایب دی موجوده موقع باندې نشته دریم دعا د ژوندۍ د مړی نه اول قسم دعا د ژوندۍ حاضر نه نو چې داغه په قدرت کې یو کار دی او جایز هم دی او تی غواړي چې دالاله وکړه دارا سوکا دا جایز ده دعا د ژوندۍ نه خو چې غایب دی نو دا ناروا ده ځکه دعا د ژوندۍ غایب نه چې هغه نشته دی دا आवाज په دې عقیده باندې کوي چې هغه مدعو چا د جدي आवाज کوي هغه زما په حال خبر دی حاضر ناظر دی زکه څویا ماغه اوري هم او زما د حال مرده معلوم دی نو په دې عقیده دا دعوت ور کوي بیان کوي دا هم شرک دی دا صرف د الله خاصه او دعا د ژوندۍ د مړی نه چې ژوندې لګې دې مړی توای مال بچی راکا مال مالداری راکا مال بچی راکا مال صحت راکا نو دا خو مطلقاً ناجائز او شرک بلکې شرک دی دعا د ژوندۍ نه بجائز او اشیاء کې نو جائز لکه سورۃ مائده کې الله وتعاونوا علی البر والتقوى یو بل سره په نیکی کارونو کې تعاون وکړي یو بل نه مدد واخلي په دې کې تعاون دی یو بل سره په نیکی کې وکړي دعا او فریاد چغه وهل دا به صرف الله ته الله جل شان سورۃ بقره کې فرمایي و اذا سالك عبادي عني فاني قريب و اذا سالك عبادي عني کلا چې تبوس کې استانا بندگان زما مبارک نور تو آیا فإني قریب زنزدیما اجیب دعوت الداعی اذا دعان قبلو ما برند بلن کی کلچ مارا بلی اللہ ویچ مارا بینو زی برن قبلو ما جسنا نغاڑی نزی ولورکو ما اجیب دعوت الداعی اذا دعان دارنگی صورت مومن کی براشی ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين یقینا هغه کسان چې تکبر کوي زما د عبادت نه د دعا نه ما د چغو فریاد نه کوي زر دې چې داخل بشي جهنم ته ذلیلا بلکې الله جل شانو په دعا باندې امر کړی دی چې غواړي بندنو زمانه بغواړي سورۃ اعراف 55 نمبر آیات کی دعا بل غواړي به زمانه حاجت دي ضرورت دي نو الله وای ما ته وای امانه غواړم
ادعوا ربکم تضرعا وخفیا الله امر کړی دی ادعوا راو بلی ربکم رب ستاسی تضرعا فعاجزی سرا وخفیتا او پپټ باندې الله را بلی نو په تکبر بین را بلی ځان محتاج غني ځان به کمزورې غني او یم کمزورې او په عاجز په پټه بیره بلی الله د چې आवाज کې نو پټه باندې کوا چې مو هوا په زور چغو ته ضرورت نشته دی دارنګي سورۃ بنی اسرائیل یوصل لسم نمبرات سورۃ فرقان یو کم شپیتا سورۃ مومن څوار لسم دعا بد الله نه غواړي چغو پر یاد با الله تکي مشرکان چې باغی به تکلیف او مصیبت کله سخت شو نو به الله ته چغواله لکه سورۃ انعام سورۃ اعراف سورۃ یونس سورۃ بنی اسرائیل او عنکبوت دی سوراتونو کې سورۃ انعام څوار لسم او به درشتم کې سورۃ اعراف یوصل یو کم نویم سورۃ یونس دولسم سورۃ بنی اسرائیل وش پیتا سورۃ عنکبوت 15 پیتا دی سوراتونو کې دا دی آیاتونو کې چې کله مشرکانو ته تکلیف سخت شوه دی مصیبت سخت شوه دی نو الله رب العالمین دی چې باغی به تکلیف او مصیبت سختې ده نو چغه پر یاد به یو الله تکو سلورم قسم د شرک اعتقادي هغه شرک بالعبادت دی په عبادت او بندګۍ کې د الله سره څوک حصدار او شریک جوړول وهو ان يعتقد لغير الله بما يختص بالله چې د الله نه غیر د بل چا د پاره د هغه څه چې هغه د الله د پاره خاص دی عقیده وساتي عبادت او بندگی د الله سره خاص ده نو پدې کې د الله سره څوک شریک جوړول څوک ولی څوک نبی څوک ملک فرشتہ دې ته شرک په عبادت وایي ځکه عبادت صرف او صرف د الله حق دی دا حق د بل چا دی که مالی عبادت دی که بدنی عبادت دی بے بدنی عبادت کې د جبه عبادت دی د زړه عبادت دی دا ټول عبادت صرف د الله حق دی دا د الله د پاره کې او عبادت الله ته عاجزی او تذلل قران کریم دا صفت د عبادت د ځان د پاره ثابتې او د مخلوق نه نفي کړي دي کاغه پیران دي که انسانان دي که انبیاء دي که ملک د دین نه پیره عبادت بس صرف او صرف د الله بلکې د انسانانو او د پیرانو پیدائش مقصد هم دا دی د لپاره پیدا شوی دي سورۃ زاریات کې الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما نه دی پیدا کړی پیران او انسان مگر د خپل عبادت د پاره بلکې الله جل شانو امر کړی دی په عبادت باندې چې بندگی به یو الله کې سورۃ بقره 20 نمبر آیات یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے خلقو بندگی وکړئ عبادت وکړئ یو الله هغه ذات چې تاسو پیدا کړی او هغه کسان چې تاسو نه مخکې دي سورۃ نساء 18 نمبر آیات کی عبادت حق د الله جل شانو دی د یو الله عبادت بکې د الله سره په عبادت کې څوک شریک نه جوړي وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ بندگی وکړئ د یو الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا او شریک به جوړوي د الله سره هیڅ شی د الله سبا هیڅوک نه شریکه په عبادت د الله تعالی کې دارنګي سورۃ هود یوصل دویم نمبر آیات سورۃ
او سورۃ انعام یوصل دویم نمبرات، سورۃ ہود دویم نمبرات، سورۃ یوسف سلورم، سورۃ حجر